السلام علیکم ناظرین، زم شیرین زاده یو ور بیا زستاسو سره سوات نه او د کالام نه نیغ پنیغه لګیما تاسو ته د کالام خوبصورت نظاره او بهترین لوکیشن خیم. خو تاسو ته دا ویم چې کرونا وایرس د وبا د وجې نه نن کالام چې کوم ما وزټ وکړو هغه بالکل خالی دی. هغه کې بالکل مطلب مقامی صرف خلک دي او نور شهریان چې کوم دي بالکل سو پکې نشته. مطلب دا دی ډیر افسوس راته کیږي چونکه په دې ورځو کې به په کالام کې په درزنونو خلک مطلب دا درزنونو په هزارو په تعداد کې به خلک موجود وو. سیاحان به راغلي وو، هغه به دریای سوات په کنارې ځای په ځای به ناست وو. په هوټلو کې به ځای خو به وو چونکې کالام کې ډېر هوټلې دي، نو مطلب دا دی چې دغه خبره به نه وه. خو بیا به هم مطلب دا دی که موږ هغه دغه وکړو نو د هغې په حساب سره به لکه ډېره زیاته ګڼه نو هغه ګڼه نشته، هغه دغه نشته، رونقونه نشته. الله دې وکړي چې دا رونقونه زموږ په حال شي چې زموږ د خلکو ټول انحصار چې کوم دی هغه دار و مدار په سیاحت باندې دی او په دې دغه باندې دی. سیاحان راشي نو د خلکو روزګار دغه شي. د ټوریزم د شعبې سره په سوات کې تقریبا 840 هوټلې دي وړې غټې. نو د هغې په حساب سره که موږ وګورو نو د اندازې مطابق تقریبا 4 لکه خلک د دې سره وابسته دی. په دې 4 لکو روزګار چې کوم دی د دې ټوریزم سره وابسته دی. خلکو ته مطلب د څه نه څه شکل کې څوک ډایرکټ انوالو دي، څوک انډایرکټ انوالو دي. نو مطلب چا د دغه دکان دی، د هینډګراس دی، چا هوټل دی، د چا ډرایور دی، په څه نه څه شکل کې خلک د دې سره انوالو دي. نو هغه خلک ټول بې روزګاره دی، ټولو ته تشویش دی. آل هوټل اسوسییشن په دې حوالې سره پریس کانفرنس او جرګې مرګې هم کړي دي چې یاره مطلب دا دی په سوزن د اس او پیز تحت دا هوټل کولاو شي. خان زموږ سره موجود دی. دی لکه بدن تپوس کومه چې سرور خانه څه راته وی څه پوزیشن دی او ستاسو برج السواد هوټل هم دی چې هغه په سوات کې د خپل نوعیت یو بهترین هوټل دی. د هغې چې کوم لوکیشن دی، د هغې چې کومه سندري ده، نو ستاسو څه به اندازه ده، څه پروګرام دی ستاسو؟ چې شیرینزاده صاحب ډېره ډېره مهرباني. تاسو دلته په کالام کې وکتل حالات جو تاسو ته په خپله ستاسو وړاندې دی. نو انتهایی لکه سخت کرایسس دی، ډېر خراب حالات دي او ډېر خلک د دې هوټل انډسټرۍ سره وابسته دي. نو هغه خو بالکل پناه ونه کې برابر دي. او بل دا ده چې د هوټل انډسټرۍ چې څومره ملازمین دي هغه هم په کرایسس کې دي، هوټل مالکان هم په کرایسس کې دي او بس د علاقه د سویران ویجاړ پرته ده. نو زموږ دا ریکویسټ دی حکومت ته چې هغه په دې باندې غور وکړي او د اس او پیز تحت دا ادارې کولاو کړي. او مطلب دا چې څونه زموږ نه کېږي نو هوټل یو داسې ځای ده چې په هغې کې خو لکه هر هوټل والا دا کوشش چې دی د خپل هوټل کلین وساتي، ښکلی وساتي. نو زما په خیال باندې چې دغه مسله خو به بالکل نه، ځکه چې څوک راځي د فیملي سره راځي او هغه بیا خپل روم ته انټر کېږي. نو حکومت دې په دې طرف باندې توجه وکړي چې دا سیاحان هم دې خوا راشي او د هغو دا انزایټي کوم مریضان چې جوړ شوي دي نو هغه به لږ ټیک هم شي. بالکل دا ټیک خبره. بل دا چې دا خلک هم د انزایټي مریضان شو، ټول په کورونو کې ناسته، کارونه مارونه نشته. صحیح. نو دوی به هم لکه مطلب دا چې لږ ساه به والي او دا ښکلي علاقې دي او داسې ویران پرتې دي. نو دا ده چې مطلب دا د قانون لاندې چې مطلب دا خلک راشي او څه اس او پیز او په هغې باندې عمل وشي او هغه به هوټل والا هم کوي او کوم میلمانه چې راځي هغه به هم کوي. او مطلب دا چې دغه کې ساده دغه بنئ بالکل رکاوټ بنئ. نو موږ دا مطالبه ده چې دا شی لکه دا ټوریزم دا دغه بحال کړي او دا مسلې مطلب د دې اوس پته نه لګي دا به د کومې پورې چلېږي. صحیح خبره پوه شوې. نو دا چې دا وشي دا زموږ دا فیلډ دی چې دا بحال کړي. او بله ورځ هم زموږ د آل هوټل اسوسییشن اجلاس شوی او په هغې کې تاسو هم موجود وئ او میا شرافت علي خان هم راغلی و او زموږ صدر په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي. خو په هر حال دې طرف ته توجه پکار ده. بالکل ډېره مننه سرور خانه، ډېر مننه. دا د هوټل برج السواد اونر دی او هغې مالک دی. هغه دلته هغه په سوات کې زما خیال دی چې د ټول نه زیات انویسټمنټ هغه کړی دی. نو خبره ما دا کوله چې چونکې دا ښکلې علاقې دي نو که دې ته دا خلک راشي نو دا به ډیوایډ شي، تقسیم به شي او هر سړی به خپل کمرې ته ځي. نو زما خیال دی چې
د خلکو ته به لږ ریلیف هم میلاو شي. زما څه خپله اندازه دا ده نور حکومت په خپل کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي، خو زه یم چې خلکو لږ د تفریح موقع ورکول پکار دي، جمغاټن جوړول پکار چې خلک ټول په جمع شي او یو ځای کې هغه. نو په دې اختر کې ما کاته دریای سوات په غاړه باندې ډېر خلک لګیا وو او هغو فیملیز راغلي وو ځان له ناست وو. نو زه یم که داسې یو طریقه کار اپناو شي نو هغه به ډېر زیات بهترین او خلکو ته به لږ تفریح موقع میلاویږي او دغه به ورته هم کېږي. نو ښه به نو په دې حوالې سره تاسو سره مې اپډیټ کوو چې تاسو لږ د کالام د صورتحال نه، چونکې کالام د سوات زړه دی د ټوریزم په حوالې سره، نو چې دی خالي نو ټول سوات خالي. بهرحال ملاقات به بیا کوو، ما چې سره تاسو سره لږې خبرې شیر کړم. مننه، السلام علیکم.